أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. سورة بني إسرائيل 72 نمبر آیات. په دې 72 نمبر آیات کې تخویف اخروی د آخرت یره د هغه چا د پاره چې کوم په دې دنیا کې د آسماني کتاب د تعلیم نه د هغې د عمل نه باغی ژوند تیروي او ځان یې ړوند کړی په دې باندې. نو که دا په شرک یخته کېږي او که په هره نمونه ګناه کې یخته کېږي خو د قرآني تعلیماتو نه هېڅ فایده نه حاصلوي. نو هغې دپاره تخفیف اخروي ده چې دا خلک په آخرت کې چې الله تعالی یې را ژوندي کړي دي بړانده سترګې به نه وي. الله تعالی وایي ومن کان فی هذه اعمى، هر هغه څوک چې په دې دنیا کې اعمى ړوند، یعنی د آسماني دین باندې ځان ړوند کړی، په آسماني کتاب په تعلیماتو یې ځان ړوند کړی او د هغې نه څه هدایت او رهنمایي نه اخلي، لکه به شان د هغه چا چې په توره تیاره کې اوسه نه وي. فهو فی الآخرة، دا سړی په آخرت کې هم اعمى ړوند دي، سترګې به یې نه وي او د جنت لاره به معلومولی نه شي. واضل السبیل، او ډیر به ګمراهی په لاره کې، د خپل لارې په اعتبار سره به ډیر ګمراهی، یعنی دنیا کې خو بیا هم څه د هدایت اسباب او امکانات یي، آخرت کې خو دغه هم نه وي، هېڅ وسایل او اسباب یا د هدایت نه وي. نو په دې وجه باندې هلته کې د زیات ګمراه به شي. دې ځای کې صرف دومره خبره ده چې نورو مضامینو کې به ځای په ځای بیا راشي چې قبر کې د قبر نه خلک راپاسېږي نو خلک به لیده کوي، سترګې به یي. دلته وایي چې ځینې خلک به پکې ړانده بیا د دې نه معلومېږي چې د قیامت احوال مختلف دي. یو د بعثت، یعنی دوباره ژوندون چې کوم دی چې خلک دوباره ژوندي شي، یو هغه حالات دي. په هغه حالاتو کې به د هر چا سترګې، د کافرانو به مې د هر چا به کله چې د محشر میدان ته لاړ شي حساب کتاب د پاره، هلته کې به دا خلک ړانده شي چې کوم آسماني تعلیمات او رهنمایي باندې ځان ړوند کړی نه حاصلوي. وإن كادوا ليفتنونك عن الذين أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإن كادوا، یقینا دوی اراده لرله، ليفتنونك جتا په فتنه کې واچي، عن الذي فبارد هغه څه کې اوحینا چې موږ یې وحی کړي و الیک تا ته، لتفتري علينا غیره، دې دپاره ته جوړه کړي په موږ باندې غیره بله خبره چې هغه هم د وحي نه علاوه خبره وي. وإذا لاتخذوک خلیلا، په دغه وخت به تا ونیسي به دوستانې سره، بیا به تا ته دوست وایي، دشمني به ختمه شي. دا د آیات لفظي معنا ده. تفسیر مظهری ذکر کړی دی چې په دې کې تقریبا 4 اقوال ذکر کړي دي. په دې کې راجح قول دا دی چې مکه معظمه کې چې کله نبی علیه السلام وو نو کافران راغلل او نبی علیه السلام سره کېناستو، کوم چې مشران غټ خلک سرداران. نبی علیه السلام دوی وویل چې که ته واقعي د الله تعالی رالیږلی شوی پیغمبر او ته غواړه چې دا دین په دنیا کې قایم شي او زمونږ تعاون ته هم ستا ضرورت وي او زمونږ مسلمانېدل ستا ارمان وي چې دا مسلمانان شي، نو موږ مسلمانېږو، موږ د دین مخالف نه یو، موږ د آسماني کتاب سره مینه لرو په یو شرط باندې. شرط یې دا دی چې ستا په دې محفل کې اکثري غریبانان خلک ناست دي او دا دومره لوی لوی سرداران چې د غریبانانو محفل کې کښېني نو ډېر بدي ښکاري، موږ د ځان بدي ښکاري تاسو سره یو ځای کښېنو. نو دا داسې کار وکړه، دا غریبانان نه ځان نه لرې کړه، دا وشړه او ورته ووایه زما محفل ته مه راځئ، بس بیا به رسره سرداران ناست دي، غټ خلک به سره ناست دي. نبی علیه السلام په دې باندې یو سوچ وکړ چې څه وخت پورې داسې وکړم چې دا غریبانانو ته ووایم چې یو خاص ټایم پورې چې کله دا سیبان ناست دي تاسو مه راځئ او بل ټایم کې به د هغوی سره ملاقات کوم، نو څنګه به شي. یو سوچ یې راولاړ شو. الله تعالی دغه معمولي غونده کې اراده، معمولي غونده کې خیال چې د خاص وخت دپاره سر ټایم کې د غریبانانو ځان نه بیل شي او د سیبانو سره کښېني، دغه خیال یې ولا هم رات کو چې دا هم ټیک خبره نه ده. او بیا دا داسې ده چې که فرض کړه نبي علیه السلام داسې کړي وی چې غریبانانو ته ویل چې خواته مه راځئ، اگر چې نبي علیه السلام د خاص ټیمه پورې یاد کړي وی چې په دې ټیم کې مه راځئ، دومره وخته پورې مه راځئ، بیا راځئ، لیکن ظاهري خو به
سبق داسې دغه شوی وي شو شوی وي ښکاره شوی وي چې نبي علیه السلام غریبانان ځان نه وشړل. معلومیږي دا چې غریبانان خلک نه دي ځکه د الله پیغمبر به ځان نه شړلو. دا به یو سبق جوړ شي مضمون به جوړ شي او دا به یو مستقله فتنه را برسېره کی. بیا به دا عملاً داسې معلومیږي لکه چې سړی په الله تعالی باندې دروغ ورړولي ځکه دا الله تعالی نظام خو داسې دی نه. هلته کې عملاً ظاهره داسې شو چې غریبانان وشړلی شو یو لوی فساد به راخور شي. نو دې وجه نه الله تعالی نبي علیه السلام ته تعلیم ورکړو چې دا خیال په ذهن کې دې امرانه شي چې څه ټیمه پورې غریبانان دې بیل شي او په خاصو وختونو کې دې بیل شي. دا خیال هم ختم کړه. دا خیال مساته اگر چې دا خیال ظاهرا د ګناه نه معلومه ده لیکن د دې نقصانات ورسره برسره کېدو. الله تعالی نبی علیه السلام ته پټه باندې خبرداري ورکړه. الله تعالی وایي وان کادوا لیفتنونک یقینا دوی اراده لرله لیفتنونک چې غواړي تعالی را یا فتنه کې اخته کې تعالی را عن الذي فبارد حق سك او حينا چې منګي وحي کله الیک ته ته پیغمبر همدغه خبره و چې غریبانو سره مینه ساته مؤمنانو سره مینه ساته او ظاهرا بر ثابت شوی وي چې غریبانو سره مینه نه تفکر اگر که مسلمانانی نو بیا به نقصان را برسره کېدره. لتفتری علینا غیره دې د پاره ته جوړ کی په منګ باندې بلس ابتلا ځان جوړور ته ویل کېږي. نو اوس دې کې دا الله تعالی باندې جوړول سوال نه پیدا کېدو. نبی رسول الله جوړ کړي نه جوړول خو ظاهرا د ښکارېدل چې یاره ګنې دا د الله تعالی تعلیم د غریبانو محفل نه لري کوي ځکه د پیغمبر عمل خو الهي تعلیمي نو چې دې شړلې وي دا الهي تعلیم د تصور شوی وي حالانکه الهي تعلیم خدا ونه نو بیا په الله تعالی باندې دروغ وروختي وي. واذا لتخذوك خليلا په دغه وخت کې نیولې تعالی را په دوستانه سره به وسه دوستانه شروع کړی وي. الله ولولا ان ثبتناك او که تم ثابت قدم نه پاتې کړي لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا یقینا تنزدي وي تركن اليهم چې مایل شوی وي د کافرانو د شيئا قليلا شي معمولی لګ معمولی تاسو ته وړاندې ویل چې څو وخت پورې غریبانان ته ویلي وي چې دومره ټیم پورې مرزي یا کوم وختونو کې د غټو خلکو سره ملاقاتي تاسو محفل ته مرزي ځکه چې دا خلک خنګنی چې خوشاله شي دا معمولی ميلان دی. خو الله تعالی وایي چې تم ثابت قدم پاتې کړي او دغه سیستم سره هم ونه مانو دغه هم ونه منل شي. نو دې نه د نبی علیه السلام معصومیت معلومیږي چې پیغمبران معصوم دي. دومره معمولی خیال چې ظاهرا څه ګناه دم نه خو چونکې نقصان یې شته الله تعالی په ټیم باندې خبرداري ورکړي ځان ته وساته دا کار هم ونه کړي. نو د نبی علیه السلام شان او د هغې پاک دامني د آیت نه خبر کامل انداز باندې ظاهري. الله تعالی وی اذا لازقناك ضعف الحیاه وضعف الممات په دغه وخت کې چې ته معمولی مایل شوی وي او همدغه شان په سره د کړي وي چې کم دی په ځان کې راغلی و نو موږ بس کړی په تا باندې ضعف الحیاه د چون د عذاب د دنیا وضعف الممات او د چون د عذاب د آخرت د مرګ نه وروسته دا متمای سکلې زګه د ګناه د خبره خو معمولی غونته معلومیږي لیکن د غټو خلکو معمولی غلطي هم غټه شماري. نو بده وجه باندې د نبی رسول الله د شان د وجه نه دغه معمولی غلطي په وجه به هم دنیا کې هم سزا ډبل آخرت کې به هم ډبل وي. الله تعالی ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا به تا نوې مندل د خپل ځان د پاره په موږ باندې سره امداد کوونکې ته به هیڅوک هم نه پیدا کړه چې ته زمانه خلاص کړې وي د څوک پیدا شوی نه. وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها دې ځکه کې بلې واقعیت اشاره ده او دې باره کې هم تفسیری مظهری تقریبا 3 روایت نقل کړي دي. په 3 روایتو کې چې کوم بیان قرآن کوم قول ته زیات ترجیح ورکړي د دا قول زیات راجح او مضبوط هغه واقعیا ده چې مکه معظمه کې کافرانو صلاح وکړه په دې خبره باندې چې نبی علیہ السلام د مکه معظمه نه مهاجر کیوي شړی وی بس او دغه علاقه خالی کی نو چې کله دوی دا اراده وکړه نو الله تعالی د آیات نازل کړ او د دې نه معلومیږي دا چې سورته مکه ده نو د واقع سره زیات سمونه خوري او نو الله تعالی دا حکم نازل کړ چې دوی ته رزق مکه نه وباسي مکه زمکه نه ته بهر کی نو ستانه ورسته داخله بیا ژوند نشي تیرولې که ژوند تیرې لکه معمولی ژوند به تیر کی ځکه د الله تعالی نظام د سیده قانون د سیده چې کوم خلکو د خپل علاقې نه پیغمبر استلې دي
بهر کړی دی هغه خلکو باندې الله تعالی عذاب راوستلی دی ختم کړي دي بیا څوک پاتې شوي نه دي او دا نوح علیه السلام نه راونیسه د دې وخته پورې مستقل تاریخ دی نبي علیه السلام زمانې پورې مستقل تاریخ ثابته کړله چې کله پیغمبر په وتلو مجبوره شوی دی نو الله تعالی دا خلک بیا ژوندی پاتې کړی نه دی نو دغه قانون مطابق الله تعالی نبی علیه السلام ته وایي چې که ته د مکې نه ویستلې نو دا خلک ستا نه وروسته بیا ژوند تېرولی نه شي دا واقعه چې کوم ده امام ابن کثیر رحمه الله هم نقل کړی او دې ته یې زیات اهمیت ورکړی دی دا صحیح واقعه ده اگر چې په دې کې یو واقعه دا مشهوره ده چې دا واقعه مدینه کې راغله او مدینه کې داسې وه چې یهود راغله او لوی علما او نبی علیه السلام ته وویل چې ته واقعي پیغمبر یې د پیغمبرانو مرکز خو شام دی دلته کیسه کې شام ته ولې نه ځې نبی علیه السلام په ذهن کې راغله چې که زه د شام ته لاړ شم چې دا ارمان یې هم پوره شي نو تبوک غزا ته چې کله دوی تلل نو نبی علیه السلام په ذهن کې دا خبره موجوده وه چې شام ته سفر وشي نو ښه لیکن دا واقع کمزوري ده او امام ابن کثیر رحمه الله ډېرو دلایلو سره دا واقع مسترد کړل دا واقع صحیح نه ده یو دا صورت مدني نه دی اول ته پکې مدني واقع راونیوله دویمه دا ده چې نبی علیه السلام په دې ټولو خبرو کې آسماني وحی ته انتظار کاوه کافرانو خولې ته نه کتل چې دې وایي او دغسې وایي دا د عامو خلکو خبرې خو نه دي او دا اولنۍ واقعه چې کوم د مکې نه د ایستلو منصوبه وه نو دغه منصوبه خو بیخي واضح ده کافرانو منصوبه لرله منصوبه یې وکړله او بیا الله تعالی د آیات نازل کړ صورت هم مکې دی مکې نه د ایستلو منصوبې واضح دي خو تاریخونو نقل کړي دي بیا وروسته ثابت هم داسې شوله چې کله نبي علیه السلام واقع دوی ویسته مهاجر شو نو تقریبا 1.5 کال بعد د بدر واقعه راغله او د بدر په واقعه کې تقریبا د دوی او یا مشران چې دا قتل شو بیا مسلسل په دوی باندې حملې په تیزۍ سره روانې وي ورځ په ورځ باندې خرابېدل د احزاب په واقعه کې د دوی بیخي ملا ماته شوه زور یې ختم شو او تقریبا چې 8 کاله وروسته او باقاعده مسلمانانو دغه علاقې فتح کړې ورسې ونیول او کافرانو هغه تسلط او قبضه مکمله ختمه شوله نو دغه د نبی علیه السلام د سیرت چې کله مطالعه کې د هغې نه پته لګي چې دا اولنۍ واقعه چې کومه ده د مکې نه د ویستلو والا واقعه دا بیخي صحیح ده دا مثبته واقعه ده الله تعالی وایي وإن کادو یقینا دوی نږدې وو یا اراده یې کړې وه لیستفزونک چې تا وباسي من الارض د خپلې ځمکې نه ځمکې نه مراد د مکې ځمکه ده د مکې علاقې نه تا بهر کړي ليخرجوك منها دې دپاره چې تا وباسي د دې ځمکې نه واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا او په دغه وخت چې کله تا وباسي نو دوی په وخت تېر نه کړي خلافک ستا نه وروسته الا قلیلا مگر ډېر لږ وخت به الله تعالی پاتې کړي دومره موقع ولا نه ورکړي الله تعالی بیا رانیسي سنت من قد ارسلنا قبلک طریقه د هغه چا ده چې موږ لېږلي وو ستا نه وړاندې الله تعالی وایي ستا دپاره نوی قانون نه دی دا قانون د مخکې نه د ټولو پیغمبرانو متعلق ده چې کوم پیغمبر چا ایستلی دی الله تعالی ورسره همدغه شان ده کې د هغې د قوم سره کړي ده نو وایي سنت من قد ارسلنا قبلک طریقه د هغه وخت نه ده چې موږ لېږلي وو قبلک ستا نه وړاندې من رسولنا خپلو پیغمبرانو لره ولا تجدو او تب بیا نه مونې لسنتنا زمونږ د طریقې دپاره تحویلا بدلېدل زمونږ چې الله تعالی کوم قانون دی کوم نظام او طریقه ده او د کوم وخت نه دا وضع کړې ده د مخلوق دپاره په هغې کې به تاسو زر تغییر هم ونه یې همدغه شانته کې به کېږي وړاندې